تا ګناه وکړله په ګناه باندې خپیمانه شه رب دې ذوالجلال ته رجوع که رب غفور رحیم ذات دی مونځ ځان قضا شو رب ته توبه وباسه یا الله نن قضا شو بیا به نه قضا کوم رب غفور رحیم دی دروغ دې وویلې رب ته توبه وباسه یا الله نن مې دروغ وي بیا به دروغ نه وي رب غفور رحیم دی غیبت دې وکړو غیبت د کس نه معافي وغواړه رب ته توبه وباسه رب غفور رحیم ذات دی چغلي دې وکړه حسد دې وکړو بغض دې وکړو چا سره زیاتې وکړو ظلم دې وکړو رب ته توبه وباسه بیا رب غفور تو گناہ مو که گناہ دا پاسا فخرم که چه گناہ خو مو کلو بریتون تاوے اور رب غفور رحیم ذات نو یاد لرے دا فلسفه دا ذہن نو باسے رب غفور رحیم ذات بے شکا طول عمر پا گناہ کے کافر تیر کی او یا اتیا کالا خو جو یوزر ورطا پا اخلاص سر کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال دا او یا کالو گناہ تا نگوری رب ذوالجلال خپل کلمی تا گوری باقنا ورطا نصیب کری یو ځل د توبې په اخلاص سره اراده وکړي چې رب ته توبه وباسم رب سل قتلونو ته نه ګوري رب ذوالجلال د دې اخلاص ته ګوري چې په اخلاص سره ما ته توبه وباسي سل قتلونو ته نه ګوري د رب خپل بنده اخلاص ته ګوري رب ذوالجلال غفور رحیم ذات بخښنه ورته نصیب کوي او چې ته توبه هم نه وباسې صاحبه مرګ څه پته لګي نه مونځ پېژنې نه توبه پېژنې نه روژه پېژنې او توبه نو باسنو بیا په کومه معنا باندې مام لږ پویه که چې رب په کومه معنا باندې غفور رحیم دی چې دا کوم ته عمل کې چې دا زه مو کم کړه سلم ځان له مارې په تقریرو باندې وشلوله سله باباګان لګیا شپه ورځ مونځونه اودسونه کوي په بیمارۍ کې هم تراویح نه پرېږدي څوک یې په ناسته کوي څوک یې په ولاړه کوي په بیمارۍ کې روجې نیسي د رب ذوالجلال کامات ما ته هم دغه معنی وښیي چې زه هم دوی ته ووایم چې نه کوي عبادت کہ پتہ ورتو لگی چې رب غفور رحیم ذات یاد دا معنی غوره ذهن نه لر کې رب غفور رحیم ذات په خپل ځان باندې ظلم وکړي زیاته وکړي راشه خپل رب ته 2 رکعاته نفل وکړه غټه نه غټه ګناه دې ولې نه کړې خپل رب ته سجده ولګه توبه وباسه رب به معاف کړي رب غفور رحیم بادشاہ نو یاد لرئ دا معنی به د ذهن نه لرې کې اول خپل ځان نیک کا شریعت ته برابر کا څومره ګناهونه در نشوي په هغې باندې خپل رب ته پښیمانه شه نو رب غفور رحیم ذات چې رب درته دا ګناه معاف